बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पथिर लेक्चर की मुंगा द एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 फुल साल कुडू वस मुंगा क्वेश्चन नंबर 8 साल को द क्वेश्चन नंबर 8 की जमुंग सरा चिकम वाली नो आगा जमुंग सरा खुयो दा ग्रुप डेटा दा और बिया पदी की जमुंग सरा मीडियन वाली मोड वाली हार्मोनिक मीन वाली और ज्योमेट्रिक मीन वाली नो द कंटिन्यूअस डेटा या ग्रुप डेटा द पर मुंगा अवल चिदे दा मीडियन द पारा बादा फार्मूला डिस्कस को बिया बची कम दे द मोड द पारा चिकम द ग्रुप डेटा द पारा चिकम मोड मुंग मालूम हो द आगे द पारा चिकम फार्मूला आगे ब डिस्कस को और आगे ना बाद बिया द हार्मोनिक मीन द पारा आगे माने ब मुंग डिस्कशन को द फार्मूला बाय डिस्कस को नो द ग्रुप डेटा द पारा चिकम मीडियन द पारा कम फार्मूला द आगे ब मुंग पदे फार्मूला मालूम हो ची मीडियन इज इक्वल टू L plus H divided by F n to n by 2 minus C دا زمونږ سره د میډین لپاره فارموله ده. وس سوال دا راځي چې په دې کې دا L H او F او n by 2 او C تاسو دي نو یاد وساتئ چې زمونږ سره میډین په کم کلاس کې موجود وي دا هغه کلاس چې کم لوور لیمټ وي دا به زمونږ سره L وي. دا L چې دی زمونږ سره لوور لیمټ of the median class. تدینا بعد بیا زمونږ سره دی H نو H دی دا د میډین کلاس ویټ دی کلاس انټرول چې ورته مونږ وایو هغه زمونږ سره د H هغه دی. د دې نه بعد چې دی بیا F دی نو د میډین کلاس فریکوینسي of the median class او د width of the median class the frequency of the median class. د دې نه بعد چې دی نو دا n by 2 دی نو دا زموږ سره n by 2 همونږه د میډین معلومول لپاره چې په کم کلاس کې دی د هغې دپاره به هم دا معلومو په دې طریقه معلومو یا n plus 1 divided by 2 فارموله باندې او د n by 2 چې دلته دی دا زموږ سره اصل کې برابر دی the sum of f divided by 2 لکه ټوټل فریکوینسي به مونږ 8 کو په 2 by ډیوایډ کو نو دا زموږ سره د n by 2 برابري او کمولیټیو فریکوینسي c ده. c چې دا کمولیټیو فریکوینسي ده او د کم c په توله یو of the preceding class of the class preceding the median class. د میډین کلاس نه چې کوم مخکې اول کم کلاس راځي د هغې چې کومه کمولیټیو فریکوینسي ده هغې ته به مونږ وایو سی. نو دې ته بیا وګورئ د میډین لپاره فارموله ده L plus H divided by F n to n by 2 minus C. بس L چې دی دا لوور کلاس لیمټ دی د میډین کلاس H چې دی دا کلاس انټرول دی دا میډین کلاس F چې دا frequency د میډین کلاس n by 2 چې کوم دی دا sum of F divided by 2 د ټوټل frequency by 8 کو په 2 by ډیوایډ کو C چې کوم دا د میډین کلاس نه میډین کلاس نه چې کوم preceding کلاس دی د هغې کمولیټیو فریکوینسي ده. دا فارموله زموږ سره د میډین لپاره شوه. د دې نه بعد چې دی نو بیا زموږ سره موډ چې دی د ګروپ ډیټا لپاره د هغې لپاره چې کومه فارموله ده نو هغه ده موډ نو هغه د زموږ سره L plus FM minus F naught divided by 2FM minus F naught minus F1 n ضرب H دا فارموله ده. بس په دې کې L خو ماقه دی چې L زموږ سره دی lower class limit of the model group lower limit of the model group او H خو مقه چې دی زموږ سره کلاس انټرول دی د موډل ګروپ. د دې نه بعد بیا دا FM
چې دی نو دا د موډل ګروپ ام مطلب موډل ګروپ نو دا به شي فریکوینسي اف د موډل ګروپ. د دې نه بعد بیا دی دا اف ناټ. نو اف ناټ به زموږ سره د موډل ګروپ نه چې کومه پریسیډینګ ګروپ وي د هغې چې دا فریکوینسي ده. نو frequency of the class preceding the model group. بیا F1 چې دا به frequency of the class following the model group. د model group نه بعد چې کوم کلاس راځي د هغې frequency F1 ده. نو frequency of the class following the model group. نو دا د موږ سره د موډ د پاره چې کوم د کنټینیوس یا ګروپ ډیټا د پاره کوم موډي د هغې د پاره د موږ سره فارموله وه. د دې نه بعد چې دی بیا زموږ سره د جیومیټریک مین د پاره چې کومه فارموله راځي د ګروپ ډیټا لپاره نو موږ چې عام د ان ګروپ ډیټا لپاره جیومیټریک مین لپاره کومه فارموله لګول به نو هغه به زموږ سره ان ټي لاګ بیا سم اف لاګ اف ایکس نو چې ګروپ ډیټا شي دا به اف لاګ اف ایکس شي او ډیوایډ بای سم اف اف بدل تر شي د ان په ځای. دا فارموله شو. دا شان بیا زموږ سره پسې راځي هارمونیک مین. نو هارمونیک مین چې کوم دی دا زموږ سره د مین یو دریم ټایپ دی. دا د اریتمیټک مین ریسپروکل دی. د هغې د ان ګروپ ډیټا لپاره چې کوم زموږ سره هارمونیک مین نه دي نو هغه فارموله به دی چې ان ډیوایډ بای سم اف 1 ډیوایډ بای ایکس. دا به سم کو. دا زموږ سره د هارمونیک مین لپاره فارموله ده. که دا چېرته زموږ سره ګروپ ډیټا شي د هارمونیک مین د ګروپ ډیټا لپاره بیا فارموله چې کومه ده نو هغه به زموږ سره وي چې ایچ ایم از ایکول ټو سم اف اف ډیوایډ بای سم اف اف ډیوایډ بای ایکس. دا زموږ سره د ګروپ ډیټا لپاره فارموله. دا ټول به مونږ په صحیح طریقې سره ایکسپلین کو په کوېشن نمبر 8 کې. نو دې نه بعد به اوس تاسو دا فارمولې په کوېشن نمبر 8 کې استعمالو. نو راځئ چې کوېشن نمبر 8 سال کو. کوېشن نمبر 8 به شروع کوو. نو کوېشن نمبر 8 کې مونږ ته وایي چې فرام د فالوینګ ډسټریبیوشن. نو ډسټریبیوشن مونږ دلته دا لیکلی دی ډایرکټ په ټیبل کې. نو سره دونه سپیس نشته چې دا بیا په دې پیج کې راولو. نو دې وجې نه ډایرکټ په ټیبل کې مونږ دلته لیکلی دی دا زموږ سره دا ډسټریبیوشن دی. نو په دې نه وایي مونږ ته وایي چې یو خو فریکوینسي ټیبل چې کوم دی دا کنسټرکټ کوي. دویم وایي چې د هر کلاس باونډري معلومه کوي. او دریم وایي چې تاسو میډین موډ هارمونیک مین جیومیټریک مین د دې ټولو لپاره معلوم کوي. نو چې مونږ به اول شروع کو نو دا فریکوینسي ډسټریبیوشن به فریکوینسي ټیبل به مونږ اول جوړ کو. نو فریکوینسي ټیبل کې خو زمونږ نه چې کوم دی نو دا ټول هر څه به پکې تیار کو کم چې په فارمولاس چې کوم دي د میډین د موډ د هارمونیک مین معلومولو لپاره جیومیټریک مین معلومولو لپاره چې کوم ټرمز هم سره پکار دي هغه ټول به مونږ په دې فریکوینسي ټیبل کې جوړ کو او معلوم به کو. بیا هماغه هر څه به په فارموله کې مونږه پټ کو. نو فریکوینسي ټیبل به اول مونږ جوړو. زموږ سره چې کوم کلاس انټرول دي یا کلاسز دي هغه زموږ سره ډیلی ویجز دي 112 نه 116 پوری بیا 117 نه 121 پورې دی راکړي او نمبر آف ورکرز مطلب دا فریکوینسي ده. نو مونږ به اول چې د ټول نه پهله دا پارت 2 چې کوم دی په دې کې وایي چې کلاس باونډري معلوم کړئ. نو کلاس باونډریز بدلته مونږه ولیکو. کلاس باونډریز مونږ ویلو چې د پریسیډینګ کلاس اپر لیمټ او ورپسې سکسیډینګ کلاس چې کوم یا فالوینګ کلاس د هغې لوور لیمټ به سب ټیک کو دی او بل نه. نو زموږ سره چې کوم انسر تر راځي په 2 ډیوایډ کړو دا زموږ سره به بیا د هر کلاس د لوور لیمټ سره ایډ کوو د اپر نه به ماینس کوو. نو دغه طریقه باندې به دا مونږ وکړو. نو د دې 117 - 116 نه 1 نه ځي 1 ډیوایډ بای 2 نه 0.2
5 راځي نو د 112 نه چې اشاریه 5 ماینس کین دا براشي 111.5 نوالا او د اپر سره به 8 کو دا بشي 116.5 دا قشان د هر کلاس سره بدا کو دینه ماینس کا 116.5 براشي او دا بشي 121.5 121.5 نا 126.5 پوری بیا 126.5 نا 131.5 پوری 131.5 نا 136.5 پوری د دینه بعد بیا موږ کمولیټیو فریکوینسي معلومونو کمولیټیو فریکوینسي هو دلته اول 3 رااله بیا 3 + 20 نه 23 راځي 23 + 11 نه راځي 34 34 + 4 نه راځي 38 او 38 + 5 نه راځي 43 نو دا 43 چې کوم راځي سره سم اف اف هم دی مطلب ټوله فریکوینسي چې 8 کو غلا هغه نه براشي سره 43 د دینه بعد به x ولیکو نو x چې دی دا زموږ سره میډ پوینټ دی د هر کلاس میډ پوینټ نو لوور کلاس لیمټ او اپر کلاس لیمټ به 8 کو په 2 به ډیوایډ کو نو 112 جمع 116 چې جمع شي دا 228 راځي او چې بیا په 2 تقسیم کړي نو 114 براشي دلته به x ولیکو 114 دغه شان 117 جمع 121 نو د دې نه راځي 138 دا چې بیا په 2 تقسیم کو نو 119 براشي دغه شان دا نو ټول معلوم کړي دلته به ولیکي 124 129 او 134 دا د سره د هر کلاس میډ پوینټ موږ معلوم کو بیا د دې میډ پوینټ با د هر یو میډ پوینټ به لاګ واخلو دا لاګ اف x دی نو د 114 به تاسو واخلئ لاګ by using scientific calculator نو چې کله د ټول هر یو کلاس مونږه د x لاګ اف 114 دا چې کله تاسو معلوم کړئ دا به سره راشي 2.0569 د دې نه بعد بیا د 119 چې لاګ معلوم کړئ دا 2.0755 بیا د 124 چې معلوم کړئ دا براشي 2.0934 بیا د 129 چې کله تاسو معلوم کړئ دا بشي 2.1105 بیا د 134 به زموږ سره راشي 2.1271 دا سره لاګ اف x راغی اوس د دې لاګ اف x سره به دلته چې کوم دا f لاګ اف x دی ګره نو لاګ اف x سره به مونږ دا f ملټیپلای کو فریکوینسي به سره د هر یو لاګ اف x سره مونږه ملټیپلای کو نو دلته 2.0569 سره به 3 ملټیپلای شي دا شان د 2.0755 سره به 20 دا ټول به ملټیپلای کو نو 2.0569 سره چې کله مونږ 3 ملټیپلای کو نو زموږ سره براشي 6.1707 بیا د 2.0755 سره چې ملټیپلای شي 20 ادینه براشي 41.51 شان د 2.0934 سره به ملټیپلای شي 11 چې سره کله ملټیپلای شي دا براشي 23.0274 بیا دا شان بار 2.1105 سره ملټیپلای شي 4 نو دا به سره راشي 8.442 بیا به د 2.1271 سره ملټیپلای شي 5 نو دا به سره راشي 10.6355 د دې نه بعد بیا به زموږ سره 1 اوور x په معلومو نو x زموږ سره دا دی راکړي دی 114 119 124 دا به مونږه ډیوایډ کو په 1 باندې نو 1 ډیوایډ بای 114 نه راځي 0.0037 بیا د 87 دی بیا 1 ډیوایډ بای 119 راځي 0.0084 بیا 1 ډیوایډ بای 124 راځي 0.00806 دا شان بیا 1 ډیوایډ بای 129 راځي 0.004
77. بیا 1 divided by 134 ناراضي 0.0074. دا زموږ سره معلوم شو. د دې نه بعد به بیا مونږه د 1 over x سره به f ملټیپلای کوو یا ډایرکټ f ډیوایډ بای x وکړئ یا 1 over x چې مونږ معلوم کو وس د سره به مونږه د فریکوینسي ملټیپلای کو نو 0.0087 سره چې کله مونږه 3 ملټیپلای کو نو دا به زموږ سره راشي 0.00263. دغه شان د 0.0084 سره به مونږه 20 ملټیپلای کو نو 20 او ملټیپلای 1 over x ناراضي f by x یا f ملټیپلای 1 over x ناراضي f by x نو د دې سره به 20 چې ملټیپلای کوي نو دا به زموږ سره راشي 0.1680. دغه شان د 0.00806 سره ملټیپلای کو 11 نو د دې نه به زموږ سره راشي 0.6887. 0887. بیا دغه شان د 0.0077 سره ملټیپلای کو 4 ا دې نه براشي زموږ سره 0.0373. بیا به دغه شان د بل سره ملټیپلای کو 0.0074 سره 5 به ملټیپلای کوي دا براشي 0.0373 دا راځي 0.310 راځي دا برنه. دا چې کله مونږ معلوم کړه دې نه بعد به مونږه سم اف اف معلوم کړی دی کمولیټیو فریکوینسي معلوم کړی دا سم اف اف لاګ اف ایکس دا په فارموله کې زموږ سره استعمالیږي د جیومیټریک مین دپاره. دلته سم اف اف لاګ اف ایکس چې مونږ معلوم کړو دا چې ټول 8 کوي تاسو نو د دې نه به زموږ سره راشي 89.776 راځي یا 78 به ولیکو دا راغی. د دې نه بعد په دغه کې زموږ سره دا معلوم وکړو دا به ولیکو دا په هارمونیک مین کې به زموږ سره دا په کار راځي نو دا سم اف اف بای ایکس چې کوم دی دا به ولیکو دا چې ټول جمع شي 0.3513 راغی چې دا کله مونږ ټولو ایډ کړه دا له یو لاین به ډرا کو چې پته لګي. اوس زموږ سره ټول فریکوینسي ټیبل تیار شو. د دې نه بعد به اوس مونږه میډین موډ هارمونیک مین جیومیټریک مین دا به معلومو. د ټول نه اول به مونږه میډین معلوم کو نو د ګروپ ډیټا لپاره چې کوم میډین او د هغې فارموله مونږ ډسکس کړه هغه دا چې میډین از ایکول ټو اول به هغه سره L پلس H ډیوایډ بای F N بای 2 ماینس C. وس L او H دا خو چې کوم کلاس کې موډل ګروپي هغې لوور لیمټ دی نو اول به مونږه معلومو چې دا په کم ګروپ کې زموږ سره میډین لای کېږي په کم یو ګروپ کې دی د هغې دپاره به مونږه دا ګروپ معلومولو لپاره به مونږه هغه فارموله پټ کړو هغه زموږ سره ده چې میډین از ایکول ټو sum of f plus 1 divided by 2th term یا value نو sum of f زموږ سره راغلی 43 plus 1 divided by 2th term نو دا به راشي 43 plus 1 راځي 44 divided by 2 نه راځي 22th value راځي. اوس تاسو به دلته وګورئ د کمولیټیو فریکوینسي نه چې 22th ویلیو په کم یو کې راځي نو تاسو وګورئ چې دلته وګورئ زموږ سره کمولیټیو فریکوینسي دلته 23 پورې راغلی ده مطلب د 4 نه والا 23 پورې زموږ سره فریکوینسي دلته ده نو زموږ سره کلاس چې کوم موډل میډین کلاس کم راځي نو هغه دی 1.6.5 نه والا تر دا 121.5 پورې یا د 117 نه والا تر دا 121 پورې چې کوم کلاس دی په دې کې زموږ سره موډ لای کېږي میډین لای کېږي نو دا به زموږ سره دلته ولیکئ چې so median
lies in the group one 116.5 to 121.5. وس په د میډین فارموله د موږ سره چې کومه ده نو میډین از ایکول ټو اول به دا ویلیوز لیکو چې ال د موږ سره څه دی نو ال به زموږ سره راشي 116.5 دغه شان اچ به زموږ سره راشي 5 اچ کلاس انټرول دی نو هغه زموږ سره 5 دی د دې نه علاوه بیا زموږ سره چې دی اف ته د میډین کلاس فریکوینسي زموږ سره وګورئ تاسو 20 ده د دې نه بعد بیا پسې بل چې دی هغه دی n by 2 خو به په اسانه معلوم شي سم آف اف زموږ سره 43 دی د هغې نه معلوم شي کمولیټیو فریکوینسي اف پریسیډینګ کلاس چې کوم ده سی هغه زموږ سره ده 3 نو سی به زموږ سره راشي 3 دا به اوس په دې فارمولې کې پوټ کوو بیا به دې میډین معلوموو چې کله دا مونږ په دې فارمولې کې دلته به پوټ کړو نو میډین به زموږ سره راشي ال د ال په ځای به پوټ کړو 116.5 پلس د اچ په ځای به راشي 5 او فریکوینسي اف د میډین کلاس زموږ سره 20 ده بیا به راشي n2 n divided by 2 نو 43 divided by 2 minus 3 دا چې مونږ پوټ کړه نو چې دا کله ټوله ډیټا مونږه کلکولیټ کړو نو زمونږ سره به راشي میډین از ایکول ټو 116.5 5 divided by 20 نه راځي 0.25 43 divided by 2 نه راځي 21.5 minus 3 دغه شان میډین به راشي دا به تاسو بیا په کلکولیټر باندې سالو کوئ نو سره به راشي 116.5 پلس نو دا 21.5 minus 3 نه راځي 18.5 ملټیپلای بای 0.25 چوکون دا به راشي 4.625 بیا به میډین از ایکول ټو دا دواړه چې مونږ ایډ کو زمونږ سره به میډین راشي 121.125 دا زموږ سره تی انسر راغی دینه بعد به بیا موږ موډ معلومو نو موډ چې کوم دی لپاره زموږ سره فارموله وه چې موډ از ایکول ټو ال پلس اف ام ماینس اف ناٹ ډیوایډ بای 2fm minus f naught minus f1 divided by multiply by h دا فارمولا وا was the two اول به مونږه موډل ګروپ معلومو نو تاسو ګورئ چې د کم ګروپ فریکوینسي سیوا وا هماغه به زموږ سره موډل ګروپي نو زموږ سره سیوا د فریکوینسي د 116.5 نواله تر 120 په دې ګروپ فریکوینسي سیوا ده دیو جن موډل ګروپ به زموږ سره هم دی ګوره دلته فریکوینسي زموږ سره 20 ده نو دا زموږ سره موډل ګروپ هم دی نو مونږ به دلته ولیکو چې ایز یا دلته ولیکئ چې موډ لایز فریکوینسي سیوا ده نو دیو جن موډ لایز in the group 116.5 to 121.5 په دې کې دا وس د دې نه به مونږه فریکوینسي اول خو به زموږ سره ال چې معلوم کو نو د دې کلاس لوور لیمټ ال به زموږ سره راشي هم لوور لیمټ خو زموږ سره هم 116.5 دی اچ زموږ سره 5 دی fm د موډل ګروپ فریکوینسي دلته وګورئ 20 ده نو 20 ولیکئ د دې نه بعد if not چې کوم دی هغه زموږ سره د پریسیډینګ ګروپ فریکوینسي ده نو هغه زموږ سره ده 3 دلته ولګوئ
3 F1 د فالوینګ ګروپ فریکوینسي ده نو هغه زموږ سره ده 11 نو دا ټول ویلیو زموږ سره معلوم شو دا بس په دغه فارموله کې پټ کړئ دلته به ولیکو نو موډ به زموږ سره راشي موډ به زموږ سره راشي L نو L ویلیو ده 116.5 پلس FM 20 minus F0 3 divided by 2 and to FM بیا 20 minus F0 3 minus F1 11 ضرب H دے 5 نو موڈ بزمگ سر راشی 116.5 20 minus 3 نراجی 17 دا 40 minus 3 of 11 na 14 ناجی multiply by 5 mode is equal to the plus delta 116.5 no 14 chikala 14 minus shi da badum sar rashi 30 26 पर राशि 17 divided by 26 multiply by 5 chikala da mun calculate ku मोड बराशी 116.5 प्लस द देना बदंग सर राशि दा 17 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 26 दा बराशी 3.269 या मोड इज इक्वल टू दा जमुंग 8 को 119.769 दा दम जरा मोड मालूम शो د دې نه بعد بیا موږ چې کوم معلومول دي هغه د هارمونیک مین نو هارمونیک مین چې کوم د ګروپ ډیټا لپاره کومه فارموله ده هغه موږ سره وا چې HM is equal to sum of F divided by sum of F by X دا فارمولا sum of F مونږ ته معلوم دی sum of F زمونږ سره دی 43 او sum of F divided by X چې کوم دی 0.3513 دا دی دا ولته پټ کو دا بشي 43 divided by 0.3513 نو دا چې کله مونږ ډیوایډ کو 43 divided by 0.3513 ادینه براشي 122.40 بیا پسې د جیومیټرک مین نو هغه د پاره زموږ سره فارمولا وا چې GM is equal to sum of NT log sum of F log of X divided by sum of F دلته بیا سال کو GM براشي NT log sum of F log of X زموږ سره دلته راغلی دا دی 89.78 دلته ولیکئ divided by sum of F زموږ سره 43 دی چې دا موږ ډیوایډ کو جیومیټرک مین براشي NT log of 89.78 divided by 43 راځي 2.088 نو زابا چې کله دی بیا مونږ NT log واخلو جیومیټرک مین براشي د 2.088 NT log ناراضي 122.44 نو زموږ سره په دغه طریقه باندې ګوره د دې NT log په کیلکولیټر باندې واخلئ نو زموږ سره جیومیټرک مین هم معلوم شو